نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل چې زما په امت کې به په آخر وخت کې درې او یا فرقې پیدا کیږي چې په هغه درې او یا فرقو کې به دوه او یا فرقې جنت ته ځي، یوه فرقه به جهنم ته ځي. صحابه ورته فرمایل د الله رسول وتی دا یو فرقه به کومه چې جنت ته ځي، وته دا به هغه فرقه وي چې کوم زما او زما د صحابو لمن کلک نیولي، قرآن او حدیث کلک نیولي او پای باندې عمل کوي، هغه خلک وي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت ډېر نښې بیان کړي چې دا نښې کله ثابت شي، دا نښې کله راشي، دا غینه بعد به بیا قیامت، تاسو د قیامت انتظار کوئ چې کله دا نښې راښکاره شي. نښې خو ډېرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي، خو ما یو څو تقریبا چې 20 نښې چې کوم دي، 20 نښې چې کوم دي، نو ما هغه راغونډې کړي دي او ځان سره مې لیکلي دي. نو ما وی چې یاره زه دغه نښې تاسو ته بیان کړم چې کومې نښې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي، او زما چې څومره خیال دی نو اندازتاً چې دغه نښې زیاتره ثابتې شوي هم دي. په هغې کې لومړۍ نښه دا ده چې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایلي دي چې سړي به کم شي په آخر وخت کې او زنانه به زیاتې شي. اوس تاسو وګورئ واقعي چې سړي زیات دي، ښځې کمې دي. بازارونو ته که تاسو لاړ شئ ښځې به زیاتې، سړي به کمې. ښادو له که تاسو لاړ شئ ښځې زیاتې، سړي کم. غمونو له که تاسو لاړ شئ ښځې زیاتې، سړي کم. دقرنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په آخر وخت کې به داسې یو نښه د قیامت راښکاره کېږي چې په هغه نښه دا ده چې ښځې به زیاتې شي او سړي به کم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په آخر وخت کې به د یو سړي په سر باندې 50 ښځې وي، دونه د ښځو تعداد به زیاتېږي. خیر ویډیو اوږدېږي رانه. نو دویمه نښه چې په هغې کې ده نو هغه دا چې رسول الله مبارک فرمایلی دي چې خلک په د ګانو په شکل کې د قرآن کریم تلاوت کوي. تاسو وګورئ دا اوسني چې کوم خلک کوم قاریان نوځي نو د قرآن دا تلاوت چې کوم دی نو دا هغوی د موسیقۍ د ګانې په طرز کې کوي. رسول الله مبارک فرمایي چې یوه نښه په قیامت کې هغه دغه ده چې خلک په د قرآن تلاوت دا د موسیقۍ په شکل کې کوي. دریمه نښه چې رسول الله مبارک ښودلې ده نو هغه دا ده چې د مال د محبت په دونه زیات شي چې ښځه به خاوند سره د هغه په کاروبار کې ځان شریک کوي او په هغې کې به ورسره حصه اخلي. اوس دا وګورئ چې واقعي هم دقسې ده. خو زه وایم چې یاره هر کور نه دی، دویم کور نه دی، نو تقریبا چې په 10 کې به خامخا یو کور داسې چې هغې کې به ښځه خاوند سره په کاروبار کې شریک وي. څلورمه نښه چې رسول الله مبارک ښودلې ده هغه دا ده چې هر یو کس په ځان مضبوط جوړول غواړي، ځان به غټ جوړول غواړي، مضبوط جوړول به غواړي. هر یو انسان په زړه کې دا خواهش لري چې یاره زه مضبوط شم، زه پهلوان شم. رسول الله مبارک فرمایي دا هم د قیامت یو نښه ده. پنځمه نښه چې رسول الله مبارک ښودلې ده هغه دا ده چې خلک په منځونه هم کوي، په منځونو کې به ورته سکون نه میلاویږي، په زندګۍ کې به ورته سکون نه میلاویږي. او واقعي چې هم دقسې ده. خو تاسو وګورئ ډېر زیات خلک په داسې ووینئ چې یاره هغوی به وایي چې یاره زه خو لمونځ هم کوم، زه تلاوت هم کوم، زه روژې هم نیسم، زه نوافل هم کوم، خو په ژوند کې راته سکون نشته. رسول الله مبارک دا ښودلې ده چې یاره په آخر وخت به داسې خلک پیدا شي چې لمونځونه به هم کوي، روژې به هم نیسي، زکاتونه به هم ورکوي، نوافل به هم کوي، خو د هغوی په ژوند کې به سکون وي. شپږمه نښه چې رسول الله مبارک ښودلې ده هغه دا ده چې سود به عام شي، د سود کاروبارونه به خلک شروع کړي. نن که تاسو وګورئ په هر څه کې سود دی. که موبایل اخلئ په هغې کې سود دی په قرض باندې، که موټرسایکل په قرض اخلئ سود دی پکې، که پیسې چاله ورکوئ سود دی پکې. دقرنګې ډېرې زیاتې مسلې دي چې هغه په سود کې راځي. اوومه مسله چې رسول الله مبارک ښودلې ده، اوومه نښه نو هغه دا ده چې رسول الله مبارک فرمایي چې منافقان به پیدا شي په آخر وخت. هغوی به په آبادو کې لمونځونه کوي. اوس هم که تاسو وګورئ نو زیاتره خلک چې کوم دي نو په حجرو کې لمونځونه کوي، په بیټکونو کې لمونځونه کوي، په آبادو کې په کورونو کې دننه لمونځونه کوي. او دا د دې د وجې رسول الله مبارک فرمایي چې دوی به دا لمونځونه کوي چې دوی به ځان مشهوروي. او واقعي چې هم دقسې ده. که څوک لمونځ کوي ځان ته یې کیمره نیولي، که څوک خوراک کوي ځان ته یې کیمره نیولي. دقرنګې رسول الله مبارک فرمایي چې د قیامت یوه نښه دا ده چې منافقان به پیدا شي، په آبادو کې به لمونځونه کوي د دې لپاره چې دوی ځان مشهور کړي. اتمه نښه چې کومه ده نو هغه دا د رسول الله مبارک فرمایي چې فتنې به زیاتې شي، د علم کمي به راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فتنې به په آخر وخت کې ستاسو د کورونو ته داسې دردننه کېږي لکه څنګه چې د باران څاڅکي دردننه کېږي. فتنې به دونه ډېرې شي. نهمه نښه چې رسول الله مبارک ښودلې ده هغه دا ده چې دروغ به عام شي. دروغ به عام شي
او خلک په د دروغو ګواهیانې ورکوي. اوس تاسو وګورئ که عدالت ته تاسو لاړ شئ، عدالت کې یو مسله وي، نو عدالت کې یو وکیل چې کوم دی نو هغه د حق لپاره جنګېږي، دا دویم وکیل چې کوم دی د باطل لپاره دروغ لپاره جنګېږي. یو وکیل خو صحیح د حق لپاره جنګېږي، دا دویم وکیل سره پر ولاړ دی. جج صاحب چې ته یو مجرم له سزا ورکړې نو دغه مجرم دی وکیل له سزا ورکړه چې آینده لپاره یو وکیل بیا د دروغو کیس نه لاړو. خیر دغه خبرو کې نه ځو. لسمه نښه چې رسول الله مبارک ښودلې ده هغه دا چې رسول الله مبارک فرمایي چې خلک په صحیح احادیثو به انکار کوي او غلط احادیث به بیانوي. منکر حدیث نن سبا ډېر زیات دي، تاسو ته پته ده. یو لسم چې کوم دی نو هغه دا دی چې مسلمانان به مالدار شي، خو لیکن د هغوی مذهبي د هغوی مولیان چې کوم دي هغه نوي شي. نو مطلب دا چې د هغوی مطابق چې څه هغوی وایي هغه به هغوی کوي. سعودي والا به واخلو، سعودي والا یوه خبره د ځان نه نشي کولی. د جمعې په ورځ هغوی له خطبې راځي، د حکومت د طرفه حق خطبې هغوی بیانوي، په هغې کې د حکومت مدح وي او د حکومت تعریفونه پکې، باقي زیاتې خبرې هغوی نشي کولی. دولسمه نښه چې رسول الله مبارک ښودلې ده هغه دا دی چې کفر به اسان شي، چې کفر چې کوم دی دا به اسان شي. رسول الله مبارک فرمایي وي سحر به انسان مسلمان وي او ماسخوتن به چې کوم دی هغه کافر وي، ماسخوتن به مسلمان وي سحر به کافر وي. کفر به دونه عام شي انسان ته پته هم نه لګي چې یاره زه په کومه وجه باندې زه د ایمان نه خلاص شوم، خبر به هم نه په دونه ګناهونو کې به هغه مبتلا وي. دیارلسمه نښه چې رسول الله مبارک ښودلې ده هغه دا ده چې رسول الله مبارک فرمایي چې را روان نسل به د مخکینو نسلونو نه ډېر زیات بدتر وي، ډېر زیات بدتر به وي، او مخکیني به تېخي د اوسني به د هغوی نه زیات بدتر وي. د دې نه پس چې کوم را روان دی هغه به د دوی نه بدتر وي، د هغوی نه پس چې کوم را روان دی هغه به د هغوی نه بدتر وي. څوارلسمه نښه چې رسول الله مبارک ښودلې ده هغه دا ده چې خلک په دین باندې ثابت قدم نه پاتې کېږي، او یو کس په دین باندې ځي، په دین باندې خپله زندګي تېري، وي خلک په هغه ته حیران وي چې یاره دی پر دین باندې روان څنګه دی، پر دونه فتنو، پر دونه آفتونو، پر دونه ګند بلا کې، پر دونه ګناهونو کې دی څنګه روان دی په دین باندې. پنځلسمه نښه چې رسول الله مبارک ښودلې ده هغه دا چې رسول الله مبارک فرمایي چې قتل و غارت به عام شي. قاتل ته به دا پته نه لګي چې زه وجل پسه کوم، مقتول ته به دا پته نه لګي چې زه په څه باندې وجل کېږم، دونه به قتل و غارت عام شي. نن سبا تاسو وګورئ. شپاړسمه نښه چې کوم ده نو هغه دا ده رسول الله مبارک فرمایي چې ګناه به ډېره زیاته اسانه شي، ډېره زیاته به اسانه شي، او ګناه ته به څوک د سره ګناه وایي نه، ګناه به دونه عامه شي. اوولسمه نښه چې کوم ده نو هغه دا چې د عمر نه به برکت لاړ شي. د کلونو ژوند چې کوم دی نو هغه به د میاشتو کې تېرېږي، د میاشتو هغه چې کوم دی نو هغه په هفتو کې تېرېږي، د هفتو هغه چې کوم دی به ورځو کې تېرېږي، د ورځو هغه چې کوم دی نو هغه به په ګنټو کې تېرېږي. دونه به د عمر نه برکت اوچت شي. اتلسمه نښه رسول الله مبارک چې ښودلې ده هغه دا ده چې هر یو مسلمان به په خپل عمل کې کافر سره مشابهت کوي، د کافر پیروي به کوي، د انګریز پیروي به کوي. نن سبا تاسو وګورئ مسلمانان دي پینټ شرټ یې جوړوي، زمونږ د پښتانه چې د چکر له لاړ شي دلته په کلي کې به سمې جامې چې چکر له لاړ شي هلته به پینټ شرټ صاحب اچولي. دغه رسول الله مبارک غټه فتنه ښودلې ده او غټه نښې د قیامت ښودلې ده. نورلسمه نښه چې رسول الله مبارک ښودلې ده هغه دا ده چې بې حیا ښځې به ډېرې زیاتې شي او د موسیقۍ آلات به ډېر زیات شي. بې حیا ښځې تاسو وګورئ، زما په خیال چې زما تر ویلو څه ضرورت نشته، څونه ډېرې دي، څونه په کثرت سره دي، تاسو ته پته ده. شلمه نښه چې کوم دی نو هغه دا ده رسول الله مبارک فرمایي دا ډېره خطرناکه ده او هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زنا به عامه شي. دومره به زنا عامه شي په آخر وخت کې چې په لارو کوڅو کې به څوک زنا کوي، څوک په ورته دا هم نشي ویلي چې یاره د دې ځای نه اخوا شه، په لارو کوڅو کې به لګي زنا به کوي. او که چا ورته ووایي چې د دې ځای نه اخوا شه دا ګناه ده، وي هغه به د دغې زمانې عمر او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وي. دونه به کفر عام شي. الله رب العالمین دې د داسې وختونو نه او د داسې فتنو نه موږ وساتي. تاسو ته پته ده، تاسو ته باقي علم کېږي چې په دې نښو نښانو کې څونه نښې نښانې دا راښکاره شوي دي او څونه به راښکاره کېږي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو په خپل ایمان باندې ثابت قدم وساتي.